ना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अन्ज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न हो इस्लाम मुमताज़ दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो इस्लाम मुमताज़ दुनिया भर के दीनों में, यहाँ मज़हब किताबों में क़ुरआन सीनों में। द सवाबे ज़िले सरा ताल्लुक़ लरुनको मुसलमानानो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देर लोए फ़ज़ल और एहसान दे द दीन इस्लाम स्वारलसनिम पिंजल सवकाल उशु, लेकिन ब्या हम द इस्लाम टोल शोबे जुंदे दी और इस्लाम तरफ ता पहागे के दावत वर्कौल कीगी। कद इस्लाम यो अज़ीम शोबा जिहाद दे नोडेर तो तालिबान देर उलमा द वसले पलास द कुफर मुकाबले ता उलाड़ दी। कचर तकी द इस्लाम यव शोबा दर्स व तदरीस थे नुडेर उलमा और तुलबा पर दर्स व तदरीस के मशगूल दी। कचर तकी द इस्लाम यव शोबा द बातिल रद कउल दी, द बिदआत रद कउल दी, नुडेर हक परस्ता उलमा और नौजवानान तौहीद व सुन्नत बयानी और पहर ज़े के द बातिल जवाब कई। कच्चर तकी द इस्लाम यव शोबा द क़ुरआन वजूद जुंदे कउलवी नो पहर किली के दासे हाफिज़ान इश्ता दासे कारियान इश्ता च माशुमानो तो हम कुरान वाई तरावे हो कि हम कुरान औरवी और द अल्लाह किताब जुंदे साथी नो दा डेर द खुशाले खबर अदा और ज़मुंग दे खूग और ग्रान रोर और ज़मुंग तौहीद अहम मलगरे हाफिज़ वक़ार साहिब द अल्लाह किताब पर तरवे हो के बयान को
دا واقعي خبره ده چې دا د الله رب العالمین د طرف نه یو لوی سعادت دی. امام ترمذی رحمه الله علیه چې په کوم انداز باندې حدیث ذکر کړی دی چې په یو لفظ باندې لس نیکۍ ملاویږي او الف لام میم دا یو حرف نه دی، الف یو حرف دی، لام ځان لده، میم ځان لده. علماء کرام فرمای چې الف کې بیا ځان له یو الف دی او یو لام دی او بل فا ده، نو چې په هر ټکی باندې لس نیکۍ وي نو ټول قرآن کې څومره ټکي دي؟ سبحان الله. اور بیا په هر ټکی لس نیکۍ دي نو کلکولیټر براواله څومره نیکۍ شوي؟ نو بیا سبحان الله. نو دا عظیم فضل لے دا اللہ رب العزت اور گران کار دے. ټول کتاب دا اللہ وائل خدا مین دا محبت دے. نو کم کار چې په مینه باندې کیږي، کم کار چې محبت سره کیږي، هغه کار باندې خلک ستړي کیږي نه، په هغه کار باندې خلکو ستاسو جوړ ټول ورځ هم روژه وه خو اوس هم روژه ده. لږ داسې ژوندی اواز راکوئ. زما به کوشش دا وي چې خبرې اوږدې نه کم، خو ستاسو به کوشش دا وي چې هر سړی داسې ناست دی ته به وایي چې په ډیجیټل کیمره ورله تصویر وباسې او بیا نیټ ته ورکوې. توجه سره به ټول کښېنئ او ما ته به جواب راکوئ. داسې خوشحاله به یې که نه؟ نو عرض مې دا کو چې کم کار په شوق سره وي هغې کې انسان ستړي کیږي نه. دا خو حافظ قرآن په مینه باندې لګیا دی، په شوق سره لګیا دی، ځکه دی د ستړي کېدو په موډ کې نه دی، ورنه کافی انسان ستړي کیږي خو دی پوهیږي نه. دا مشران ناستی پخوا به د خلکو د لیلا او د مجنون مجازي مینه ذکر کوله. د مجنون باره کې امام ذهبي سیر و اعلام النبلا کې ذکر کی چې دا تابعی و. د لیلا سره د ډېر محبت و. وی یو ځلې لیلا راله، پخوا که ستاسو خیالي د ټیوبلې او دا هینډ پمپ یې نه وي، نه به داسې وه چې بټن به دې وواله او موټر به کولاو شو. چېرته په کلي کې به یو مشهور ارټ و، هلته به خلک راتلله، هغې ځای نه به اوبه وړې، او جومات کې به هم هغه سرخه لګېدلې وه، خلکو به هغې نه اوبه راوچتولې، ډیګی به یې ترې ډکوله، بیا به خلکو اوبه استعمالولې. نو که مو یاد شي دومره حیا زیاته وه چې دا بې حیایي نه وه، نو ښځې به ډېر عمر ته قریب شوې خو بیا به هم دغسې ګرځېدې، خو چا به د بل ښځې ته په غلط نظر باندې نه کتل. اوس خو د 10 کالو خو پرېږده، د 6 کالو جینۍ ته هم خلک پړونې ورواختی چې هسې نه څوک یې په لاره کې عزت تار تار کی. دا ځان لا یو اوږد مفهوم دی، خو به هر حال ښځې به راتلې او هغې به ارټ تاوخلو او هغې نه به یې منګي ډکول او بیا به کور ته تللې. نو وی د لیلا منګې راواغستو، اوبه یې وړلې کور ته. نو وی کله چې راغله نو مجنون ته आवाज وکړو ارټ تاو کا چې زه اوبه وسم. څه ورته ووې؟ ارټ تاو کا زه کور ته اوبه وړم چې منګې ډک شي. مجنون خو د لیلا په مینه باندې ډېر ناز کولو. مجنون ارټ تاول شروع کړو. مازدیګر ټایم و لیلا وی چې ده ته به څه وایم چې بسې کا، خو چې ستړي شي بس په خپله به کیني. هغې خو منګې ډک کو کور ته لاړه. وی ټوله شپه پکې تېره شوه. مجنون هغسې د ځان نه د زمیندار غوایي جوړ کړی دی او ارټ تاوخي. وی چې سحر شو لیلا هسې په دیوال تماشه وکړه، نو مجنون هغسې لګیا دی. دی بیا منګې راواغستو، مجنون ته بیا یې هغه ارټ ته ونیسو، دوباره منګې ډک شو. وی مجنونه بس کا. نو مجنون ودرېد، وی ولې منګې ډک شو؟ هغې ورته وی چې تا خو ټوله شپه ارټ تاو کو، د الله لیونیه ته لا نه پوهې چې منګې نه چې پټې دې ټول اوبه کو.
مجنون ورته وایي زما دا یقین هم نه و چې ګنې منګې به ډک شي. ما خو وی که دا زما ړومبی تاو دی. ولې څه وجه ده چې مجنون ټوله شپه آرټ تاو کو په ستړیوالي پوه نه شو؟ څه وجه کیدی شي؟ مینه کیدی شي، محبت کیدی شي. دقسې د حافظ صاحب دومره آرټ تاو کړي وي چې زاره یې چودي وي، خو پوهیږي نه، ځان ورته دمه ښکاري. وایي ښه سور کې یم. څه وجه ده؟ دا مینه ده د الله د کتاب، دا محبت دی د الله د کتاب، اور دا احساس دی د الله د کتاب. الله دې په مونږ کې داسې علما او طلبا پیدا کی چې هغه همدغسې د الله کتاب وایي او ستړي کېږي نه. او الله دې داسې عوام او مونږ تاسو کې داسې مینه پیدا کی که هر څومره تفصیل سره د الله کتاب یا درس او تدریس کیږي یا قرات کولی شي، الله دې مونږ کې داسې مینه پیدا کی چې مونږ د الله کتاب ته ستړي کېږو نه. دې وجې نه د دې تبلیغي جماعت یو عالم دی مولانا محمد یوسف صاحب، او دا ډېر علمي سړی تیر شوی دی. عربو به د ده متعلق وی چې مونږ دا تصور نه کوو چې دا عجمي دی، داسې روانه عربي به وی. د هغه کتاب دی حیات الصحابه. نو په هغه حیات الصحابه کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی. فرمایي لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا. که زمونږ زړونه پاک وي مونږ به د رب په کلام باندې نه مړېدو. که زمونږ زړونه پاک وي مونږ به د رب په کلام نه مړېدو. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا. که زمونږ زړونه پاک وي مونږ به د رب په کلام نه مړېدو. خو دا نن چې لږ د قرآن درس اوږد شي خلک وایي د استاذ به نن تیل څکلي نو په خبره پوهېږي. یاره دې به ډېر روزګاري نو دته به د غنمو لو نه وي پروت نو، یا دته به د تریشر سغم نه نو، دې به بچکچ نه ماتې وروره چې دور اوږد درس کوي نو. دا زموږ زړونه پاک نه دي. دا بچکچ، دا لونه، دا پټي سنبالول دا خو د دنیا عرضی ضرورت دی، خو د الله کتاب زده کول، د الله کتاب د عقیدې دپاره رهنما ګرځول، د الله کتاب د عمل دپاره رهنما ګرځول، دا خو د انسان مقصد اصلي دی. نو پکار دا دی چې مونږ په دینی ځایونو کې تنگ نشو، مونږ د الله د کتاب بیان ته تنگ نشو، مونږ د قرآن جلسو کې تنگ نشو، مونږ د قرآن اوریدو کې تنگ نشو. ځکه که تنگ شو دا زمونږ زړونو کې دننه ګندوالی دی. ګندوالی کله د شرک دی، ګندوالی کله د بدعاتو دی، ګندوالی کله د بغض او د حسد او د کینې او د نفرتونو دی، ګندوالی کله د دنیا د مال دی، ګندوالی کله د زیاتو ګناهونو دی. خو دا ټولې بدۍ راجمع شوي دي او ته د الله د کتاب نه منع کړې. نو ما عرض دا کو چې د الله کتاب ډېر عظیم کتاب دی. دا یو لویه کیمیا د مسلمان سره، لیکن افسوس دی په دې خبره چې نن مسلمانان د الله د کتاب نه ناخبره دي. دا قرآن زمونږ د مذهب کتاب دی. د هر چا یو لا او یو قانون وي که نه وي، دا زمونږ لا او زمونږ قانون دی. ستا ملا ستا او ستا اولاړه دې قرآن ذکر کړی دا، ستا خوب ستا ویښه ستا اوده د الله دی کتاب ذکر کړی دا، ستا د ورځې ژوند ستا د شپې ژوند دی قرآن ذکر کړی دی، ستا غم او ستا خادي دی قرآن ذکر کړی دا، ستا عقیده او ستا عمل او ستا د ملک قانون ستا د ژوند تیرولو طریقه د الله دی کتاب ذکر کړی دا. خو چې کم سړی د خپل قانون نه نه خبر، د خپل کتاب نه نه خبر، د خپل مذهب مطابق ژوند تیرولی شي. کم سړی چې پاکستان کې اوسي خو د کرونا وایرس او د لاک ډاون د اصولو نه نه خبر، پولیس به 5 شپږ ګزاره وهلي په روډ کې که نه به یې وهلی، دی به بیا دا وایي چې ما ته خو پته نشته. دا پته نشته به هغې عذر کې قبول کړي. که دی ووایي چې زه نوم خبر نو دا عذر قبلیږي. نو د رب دربار کې به ته څنګه وایې چې زه نوم خبر؟ ستا د دنیا په عدالت کې دا عذر نه چلیږي چې زه نوم خبر، د رب په عدالت کې به دا عذر څنګه وچلیږي؟ علن کې د حکومت قانون زده کول فرض نه دي، د رب قانون زده کول خو فرض دي.
نو عرض می دا کو د انسانانو د پاره د عقیده قرآن د عقیده کتاب دا د رب قرآن دی خو مسلمان د دین نه خبره دی هر ملک ته تلاړ شه هر مذهب والا مطالعه کا د هر مذهب سټډي وکا اندوانو نه تاسو کا چې د ګورو نانک تاریخ را ته بیان کا درته بیان کی د دهریانو نه تاسو کا غي د خپل اصول نه خبر هندو د خپل مذهبي کتابونو نه خبر يهودي د خپل مذهبي کتاب نه خبر نصراني د خپل کتاب د مذهب نه خبر هر مکتب فکر د خپل کتاب د دن قانون نه خبر دی یو مسلمان دی چې د الله د کتاب نه خبرو د الله د کتاب نه خبرو دی هسې وای چې بس قرآن زمونږ د مذهب کتاب دی قرآن ډیر ښه کتاب دی په دواړه طرف یې ښکلوي لیکن قرآن د عقیدې کتاب جوړ کړی پکار دا دی چې مونږ مسلمانان یو چې د الله د کتاب په معنا باندې پوهیدو که دا ټول مسلمانان د ثوابه د ګراوند کې راجمع کې او ورته وې هغه نوجوانان مسلمانان لاس اوچت کې چې د خپل مذهبي کتاب د قرآن ترجمه ول ورزي او په خپل مذهبي کتاب باندې پوهیږي نو په دې ټول د ثوابه ګراوند کې به داسې مسلمان تا ته ملاو شي چې هغه د رب په کتاب باندې پوهیږي ملاو بشي نشي ملاوي دی دا د مسلمان حال دی چې د الله د طرف نه راغلی داسې عظیم پیغام د هغې نه نن مسلمان نا خبره دی دا د جړا مقام دی او که نه دی الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که ته صحیح مسلمان جوړ شوې ته به چرې وهل نه خورې که ته صحیح مسلمان جوړ شوې ته به چرې ذلیل نه شې ته به بېعزته نه شې نن هر ځای کې مسلمان ذلیل دی او بېعزته دی که نه دی تاسو خو د فیسبوک او د میډیا د سترګې نه خبر یې په کشمیر کې د مسلمان ښځو سره لږ ظلم کیږي که ډیر کیږي په برما کې د مسلمان د زنانو د نارینو غوښې په منګزو د اوسپنې باندې منګز کولی شي که نشي منګز کولی په چیشنیا کې او په برما کې او دارنګې په شام کې او په نورو اسلامي ممالکو کې مسلمان ډبیږي که نه ډبیږي سو وجه دا چې مسلمان داسې دی الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که ته مسلمان شوې نو ته به اوچت وې مونږ خو مسلمانان یو بیا هم ذلیل یو قرآن غلط دی که مونږ قرآن نه دی منلی قرآن خو غلط نشي کېدی قرآن خو دروغ نشي کېدی خو مونږ د الله کتاب زده کړی نه دی مونږ د قرآن زندگی خپله کړی نه ده او دا د سوچ مقام دی دا د فکر مقام دی صرف پدې نه کېږي چې خلک ووایي چې جهنم کې دومره عذابونه دي قبر کې دومره عذابونه دي عوام وجاړي او سترګو نه اوښکې توی شي او حیران شي چې آخر زمونږ د نجات لاره څه ده د دې مثال د هغه ډاکټر د چې کم ډاکټر واټ ته رادن نشي او په لوډ سپیکر اعلان وکړي چې د دې واټ ټولو مریضانو ته اټیک شوی دی او سبا 10 بجې به دا ټول مړه کېږي مریضان به وایي چې ډاکټر صاحب تا خو زمونږ مرض نورم زیات کو دا څه علاج دی دا څه علاج شو نو چې ته وایې چې قبر کې عذابونه دي جهنم کې عذابونه دي داسې فرشتي دي او داسې وهل دي او د دغې نه د بچ کېدو لار نښې دا خو ته د عوامو مرض نورم زیاتې د دغې عذابونو نه بچ کېدل به څنګه کېږي د دغې ګمراهو خبرو نه او د دغې د تاوان زندګۍ نه به مونږ په څه بچ کېږو د الله په کتاب باندې به بچ کېږو هذا ذکر من معي و ذکر من قبلی دا نصیحت دی دې کې امن دی دې کې خوشحالي ده په شرط د دې چې مسلمان د الله کتاب ته رانږدې شو خپل بچي د الله د کتاب ته رانږدې کې او خپلو بچو ته قرآني تعلیم ورکې خپل زنانه د الله د کتاب نه خبر کې او په خپل راشه د الله د کتاب تکې نه کنن د الله د کتاب تکې نه ناستو نن مو د الله د کتاب د عقیده او د عمل د پاره امام اونګرځو الله گواه دی سبا به مو چغې اسمان ته رسي او د اسمان نه به مو چغې ځمکې ته راشي بیا به زمونږ هیڅ څوک اواز ونه اوري
ته دنیا دا جون الله را کړی دی د پاره دی چې صرف دنیا کې مان خلا، صرف د دنیا سپې مه جوړېږه، صرف د دنیا طالب مه جوړېږه، لږ د الله د دین نه هم ځان خبروه، لږ دا جون د قرآن او د حدیث مطابق تیروه. مسلمان د قرآن څه حق ادا کړی دی؟ مسلمان وایي چې ما ناظره وکړه، بس ما کشمیر فتح کو، ما ته اوس د بلې خبرې حاجت نشته. دا ډیره غټه غلطي ده، ډیره زیاته غټه. د قرآن یو حق خداو چې د الله د کتاب الفاظ دکا، لیکن د کتاب د الفاظو نه بعد بیا دویم نمبر حق داو چې د الله د کتاب معنا زدکا. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کی لکھی المطلوب من القرآن هو فهم معانیه. المطلوب من القرآن هو فهم معانیه والعمل به. مقصد خو په قرآن کې دا دی چې د قرآن په معنا پوه شي. آغا عبدالرحمن بابا وی د ړانده په کور کې شمع بلیدل دي، بې معنی مشغولېدل قرآن سره. دا خو بس لکه لون ته چې لګیایې او هغه ته د رڼا صفتونه کوي، لکه کوڼ ته چې لګیایې او هغه ته چې کم دی نو ډول سرنا غږی یا ورته خبرې کوي. دا خو داسې مثال لري چې ته د الله د کتاب په الفاظو پوهې خو په معنا یې نه یې پوهه. هغه فرمایي المطلوب من القرآن فهم معانیه والعمل به. قرآن کې مقصدی شی چې دی هغه د قرآن معنی پیژندل دي، والعمل به او د قرآن باندې عمل کول دي. او که چرته کې یو سړي دا اراده نه فإن لم تكن هذه همت حافظه لم يكن من اهل العلم والدين. کله قرآن د ویون کی دا اراده نه چې زه په قرآن عمل وکم، زه د قرآن مانز دکم، وی لم يكن من اهل العلم والدين. دا نه دیندار سړی دی نه دا عالم شمارلی شي چې د الله په کتاب باندې نه پوهیږي. موږ د الله د کتاب صرف دا حق ګڼو چې ګنې تلاوتونه کوو. تلاوت ثواب دی خو تلاوت مقصد د قرآن نه دی. په دې ټکي ځان پوه کې د قرآن تلاوت ثواب دی، څه شی دی؟ خو د قرآن تلاوت دا د قرآن مقصد د دې مثال دا دی چې تاسو څوک وایي چې یاره دا ما سره یو لور دی او دا د چنګلې اوسپنه د مثال اور دغه رنګ چې کم دی د کې کم لاس کې لګېدلې دی، دا ډېر مضبوط لاس کې دی، دا نه ماتیږي. دې ما چې کم دی د اوبو نه تیرولو نه ساتلی دی، پسوان باندې مې تیره کړی دی. یاره دې په لږ سات کې ډېر زیات غنم ریبي. یاره دا غټ لور دی، درون لاس غواړي. یاره دا ما د خپل مټ دپاره جوړ کړی دی. دا ټول د دې لور صفات دي، خدا د دې لور مقصد خدا دی چې غنم پې وریبه. نو دا قرآن باندې نیکی ملاویږي، په قرآن باندې دومره ثواب ملاویږي. دا د قرآن فضیلت دی، خدا د قرآن مقصد د الله د کتاب مقصد دا دی چې کتاب انزلناه الیک. الله فرمای کتاب التنوین للتعظیم. علم معنی کې وایي چې تنوین کله کله د تعظیم د پر راځي. کتاب عظیم الشان کتاب دی. کله چې دې ته الله عظیم الشان کتاب وي نو د عظمت او د لوی قابل کتاب شو که نه شو؟ الله فرمایي کتاب عظیم الشان کتاب دی. څه وجه ده چې عظیم الشان دی؟ څه دلیل دی چې په عظیم الشان دی؟ الله فرمایي انزلنا، ما نازل کړی دی. کله چې د یو عام سړی کتاب ولیکي نو مصنف چې قابل عالم وي، محقق عالم وي، شهرت لري، نوم لري، داغه کتاب ته خلک په قدر ګوري. او چې داسې سړی ولیکي چې څوک نه پیژني، بس داغه کتاب هم بیا څوک نه پیژني. نو الله فرمایي چې دنیا کې هم تاسو د حیثیت او د شهرت مطابق د کتاب قدر کوئ. د دې کتاب د قدر د پاره دلیل دا دی چې انزلنا، د قرآن نازلونکی څوک دی؟ لګرو وایي دا کوټه را پرېنوځي. د قرآن نازلونکی څوک دی؟ الله. کتاب انزلناه، الله فرمایي دا کتاب ما نازل کړی دی. نو کتاب نازلونکی الله دی، دا یو شان شو.
بل الیکا پتا می نازل کړی دی. نو محمد مصطفی باندې د یو قرآن نازلېدل د یو کتاب نازلېدل دا دویم شان شو. دای مقصدونه نه شو، دای فضیلتونه شو. نو که مونږ ټول وایو چې قرآن الله نازل کړی دی، قرآن رسول الله باندې نازل شوی دی، دا د قرآن فضیلت دی، خو د قرآن مقصد نو الله ورپسې مقصد ذکر کوي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا د قرآن مقصد دی. لتخرج الناس چې ته راوباسې خلکو لره من الظلمات د تیارو د کفر نه، من الظلمات د تیارو د شرک نه، من الظلمات د تیارو د بدعاتو نه، من الظلمات د تیارو د رسم و رواج نه، من الظلمات د تیارو د بېحیایۍ نه، من الظلمات د تیارو د ظلم نه، من الظلمات د تیارو د سود نه، د تیارو د کرپشن نه، الی النور رڼا د ایمان ته، الی النور رڼا د توحید ته، الی النور رڼا د سنت ته، الی النور رڼا د محمد مصطفی اطاعت ته، الی النور رڼا د محمد مصطفی اور د صحابو زندګۍ ته، الی النور رڼا د محبت ته، الی النور رڼا د انصاف ته، الی النور رڼا د انسانیت ته. نو الله قرآن نازل کړی دی د پاره دی چې خلک د تیارونه رڼا ته روزي. که یو سړی شپه ورځ تلاوتونه کوي نو دی په قرآن کې حلال او حرام پیژندی شي؟ تاسو نه تپوس کوم چې د چا شک وي هغه جواب مه راکوئ، خو د چا چې شک نه وي نو پښتانه وایي د ایمان په ځای خو به ګوته نه ږدي که نه، په خبره باندې پوهېږې، بیا خو جواب راکوئ. که یو سړی ورځ شپه صرف تلاوتونه کوي او په معنا یې نه پوهېږي، آیا دې قرآن کې حلال او حرام پیژني؟ آیا دې قرآن کې جایز او ناجایز پیژني؟ آیا دې پوهېږي چې زما رب ما ته څه وایي؟ مسلمان قرآن نه صرف دومره ویلی دي چې دا عربي ژبه ده، بس زه پې پوهېږم نه. چې څوک هم عربي ووایي دی وایي چې دا څه شی دی؟ قرآن دی. پخوا چېرته د دې ځای نه پښتانه سعودي عربو ته تلي نو هلته چېرته د دوو سعودیانو جنګ شوی دی. نو جنګ خو داسې ډایرکټ نه کېږي، خامخا اول یو بل ته څه سپکې سپورې ووایي بیا به جګړې شي. نو هغې یو بل ته ښې خبرې کړي دي بیا به جګړې شوي دي. دې کې شوترې والا پولیس راغلی دی، پښتون نه تپوس کړی دی چې ګناه دی چا و دا ولې جنګ شو؟ هغه وایي قسم دی که زه په ایمان اسلام پوه شم، خو دا لنډي صورتونه په یو بل وي درز اغرب شو. خدای غرق کړو په لنډو صورتونو جنګ ده که مې راغی. وی بس دغسې وي دا څنګه چې مونږ قرآن وایو چې بیا معلومات کول په عربی کې یو بل د کنزل کړو. نو مسلمان هغه دومره د الله د کتاب نه ناخبره دی، دومره د الله د کتاب نه لرې دی چې هغه په کنزلو کې د عربی په خبرو کې او د الله په کلام کې فرق نه شي کولی. کله چې د مسلمان داسې حال شي داسې مسلمان به ذلیله کېږي که نه به ذلیله کېږي؟ داسې مسلمان ته به ټینشنونه پریشانۍ او مصیبتونه او تکالیف راځي که نه به راځي؟ رونو قرآن الله د عقیده او د عمل د اصلاح دپاره رالیږلی و. د قرآن مقصد دا و چې دې زده که په ده باندې عمل وکړه. الله فرمایي لیدبروا آیاته چې د دې په آیاتونو کې سوچ او تدبر وکړي شي. صرف په الفاظو باندې او صرف په تلاوت باندې سوچ کېدلی نشي، سوچ به هله کېږي چې ته د هغې په معنا باندې پوهې. الله رب العالمین چې کله شراب حرامول نو اول کې یو طریقه دا وه چې د مونځ ټایم کې صرف بند کړل. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وی مونځ ته مه نږدې کېږئ په حالت د نشه کې، حتی تعلموا ما تقولون، تر دې چې ته په خپله وینا تر څو نه یې پوهې نو مونځ ته به نه نږدې کېږي. مونځ به نه کوې تر کومې پورې تر څو چې په خپلو خبرو نه یې پوهه. نو نشې والا ته دا حکم و چې په خپله خبره نه پوهېږي نو مونځ به نه کوې. نو مونږ چې الله سره په مانځه کې خبرې کوو مونږ په خپلو خبرو پوهېږو؟ زمونږ مثال خو د پېښور د چرسیانو شو، په کار دا ده چې بیا مونځ هم نه کوو. دا مطلب نه دی چې مونځ به سره کوو، نه، په کار دا ده چې د مونځ الفاظو سره د مونځ معنا زده کړو. څوک چې ووایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله خاص تا عبادت بکو، ایاک خاص تا مفعول مقدم کو،
او علما به پویږي یفید الحصر والاختصاص معنی دا چې ایاک نعبدو الله خاص تا عبادت وکړو او د حصر معنی دا وی چې په کم ځای کې جانب ایجاب دی د هغې منفي طرف کې سلب هم عمنا یعنی ستا عبادت وکړو اور ولا نعبد من غیرک الله ستانه علاوه به مونږ د بل چا عبادت د بل چا عبادت با ایاک نعبد الله خاص تا عبادت وکړو نو که مونږ د مانځه باندې پوه شو نو مونږ خو مونځ کوو چې الله ستا عبادت وکړو خو دا د مانځه نه بعد چې ته وې ای پیره بابا په نیکۍ میرا مدد شه نو دا تا عبادت د الله پیژندلی دی چې په مانځه کې دی وی الله عبادت به صرف ستا کوم او بیا د منظر بعد وی اے د بغداد شاهی میرانا زور د زیات دی د هر چانا او را رسیږه لوی ځوانا ما د نیولې لمنستانه دا د منځه منافي خبرې دي او ګنې دي دا د منځه خلاف خبرې دي او ګنې دي مونږ منظم کو او مونږ د منځه خلاف کاروم کو پښتانه وی ستوان او شپېلي دواړه یو ځای نه جمع کیږي دا معنیات الجمع دي یا به ستوان خوري یا به شپېلي وي ځکه ستوان چې خوري خو خلص پورې شي بیا خو چې شپېلې وی نو هغه بوره به واپس راولې په خبره باندې ورسېدې نو عرض مې دا کو چې قرآن اور د الله کتاب دا چې کم سړی ووي او په معنی ځان پوه کی نو دې کامیاب دی او لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې د تیارو نه رڼا طرف ته راووت خو موږ د الله د کتاب حق پیژندلی نه دی پخوا د یو سړي میلمه و دوست و ډېر احسانات یې ورسره کړي نو دا سړی چې وفات کېدو د دې خپل زوی ته نصیحتونه کول څه ورته کول ورته وی بچی زما د وفات نه بعد چې کله زما دا دوست زما دا ملګری راشي ته به د درو خبرو خیال ساتي یو به دې په اوچت ځای باندې کښېنې چې په هغه ځای باندې ته بل څوک نه کښېنې دا به د ده عزتي دویم په ده به هغه خوراک کې چې تا په خپل هم چرته نه یې کړی بل ده ته به خوږې او پستې خبرې کې دا وي زما تا ته نصیحت دی وصیت دی ډېره ښه ده بابا جان پلار یې مړ شو سړی تپوس له راغې څه ډېر وخت بعد چې راغې ده ورته وي نږدې مه راځه بره دې کوټې ته خېجه ښه په اوچت ځای کېنو بیا چې کم دی نو هغه ورته وایي څنګه یې ښی دی ورته وایي ګوړه و مالوچ ګوړه و مالوچ هغه ورته وایي طبیعت دې ښه دی د پلار غم خو دې زوړ شوی دی زړه ته دې تسلي میلاو شوی دی ورته بیا وایي ګوړه و مالوچ ګوړه و مالوچ ورته وایي د مور د والدې صاحب صحت خو به دې ښه شوي وي څه پریشانۍ خو نشته زما د کولو څه خدمت خو به نه دی ورته بیا وایي ګوړه او مالوچ ګوړه او مالوچ هغه ورته وایي ته خدای دې اتیا ځله غرق کا نو دا څه کیسه دې جوړه کړې ده زه خو پوه نه یم هغه ورته وایي زه د پلار په وصیت عمل کومه وایي څنګه عمل کې وایي زما پلار ما ته ویلي و چې کله دا میلمه راشي ده ته به خواږې او پستې خبرې کې نو وایي خوږه خو ګوړه ده او پسته خو مالوچ دي نو وی زه درته وایم چې ګوړه او مالوچ ګوړه او مالوچ وي دا هغه خوږې او پستې خبرې دي وی ښه بلې ده ته څه نصیحت کړی وی ما ته وی چې دی به په اوچت ځای باندې کښېنی بس وي ته مې بره په دې غوجل کښېنولې د دې نه اوچت ځای ما ته بل نه ښکاري کني ما په دې سر کښېنولی وي خو دا غوجل مې د دې سر نه م اوچته ده وی ښه بل نصیحت یې څه کړی وی ما ته وی چې په ده به هغه خوراک وکړي کم چې تا په ژوند کې نه یې کړی نو وي تاله مې سپی لال کړی دی هغه دې کټوې کې ایشېږي وی دا در باندې خورم هغه دا کوټې نه ټوپ کو وی یا ربه چې داسې خلکو ته دې حواله کړی یم زه ترې لاړم مونږ د قرآن اکه خبرې قرآن مونږ د هغه نصیحت مقام اوچت ځای کې مو ایښی دی چې بره تاخ دی خوږې پستې خبرې کوو چې صرف منځونه تلاوتونه او حجونه او زکاتونه عقیده مو ترې راوانغسته او دغه رنګ چې کم دی نو ناشنا ناشنا خوراکونه مونږ د الله په کتاب وخوړل دې نه علاوه مونږ د قرآن بل حق ادا کړی نه دی نو پکار دا چې مسلمانان د الله کتاب ته راشي د الله کتاب زده کی ځکه دا قرآن په ډېرو لویو قربانو باندې راغلی دی دې قرآن مخې ته لوی لوی قربانۍ دي تاریخ د اسلافو چې وګورې تاریخ د مشرانو چې وګورې تاریخ د صحابه کرامو چې وګورې د الله د دین دپاره د الله د یووالي دپاره دغه صحابو ډېرې لوی لوی قربانۍ کړي دي یو د حبشي غلام
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ گورا قسم بالله حیران بشه غلام د غلام کم سړی چې د چا په کنډر کې اوسي هغه د کلي خو بدو کې ګوتې نه وي خیال مو کړی دی کم خلک چې د چا کنډر کې اوسي هغه ډېر د چا خو بدو کې ګوتې هغه وایي غریب سړی یم سبا به مې مالک د کنډره بار کې بیا به مې ژوند ډېر ښه وي نه سیدنا بلال غلام ابن غلام خاندان کې د حبشو نه را روان غلام سړی دی د شکل لم خسته نه دی تک تور دی غټي غټي شونډې دي هغه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ ته د اسلام حقانیت معلوم شو چې په دې عربو کې دا کم نوجوان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی دی او دا د الله د یووالي خبره کوي او دا आवाज اوچت کړی دی چې لات منات غزا او هبل هیڅ نشي کولی دا ټول الله ته محتاج دي الله حاجت روا دے اللہ مشکل کشا دے اللہ دے انسانانو حاجات پورا کون کے دے اللہ دے انسانانو ضروریات پورا کون کے دے اللہ دے عزت و ذلت مالک دے اللہ دے طبع و دے ٹوخی مالک دے اللہ دے نارینا و زنانا اولاد ورکول والا دے بید اللہ نا بل سوک دے عزت و دے ذلت مالکو بل سوک حاجت روا بل سوک مشکل کشا بل سوک دو اولاد ورکولو والا بل څوک د حاجاتو پوره کوونکې نشته دا حاجات چې پوره کوي دا صرف او صرف څوک دی ټول وایي دا صرف او صرف څوک دی الله نو چې کله د دې आवाज حقانیت زړه ته کوز شو سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو نو اسلام چې قبول کو اور مسلمان شو نو مړه بس د ظالم د زور دی الله وساته د ظالمانو زور به شروع شو سیدنا بلال خود کافرو په نگرانی کې او داغي غلامو هغه ورته وی اے بلالا دا سی وایا چې مونږ د لات منات غزا او حبل په برکت د الله نه سوال کوو د دې په توفیل او په وسیله د الله نه غواړو مونږ دې ته وایو دی الله ته وایي د دې خلکو جاه او جلال اومنا یوازې یو الله ته به آواز نه کې سیدنا بلال ورته فرمایل الله احد الله احد الله دې یکی یو الله دې یکی یو پس مکن لات دا غسر شریک دی نه منات نه غزا نه حبل بس الله یوازې یو شاهنشاه ذات دی هغې ورته ووی اول خو دې خبرې نه واوړه کوه او نړۍ دې تا ته به ډېره سنګینه سزا میلاو شي سیدنا بلال وی ما خپل رب پیژندلی دی ما د رب صفات پیژندلی دي زه به د دنیا دا ژوند قربان کم خو زه به د رب توحید قربانو زه به د الله یووالی قربانو زه به د الله مینه او محبت قربانو بس زه په رب باندې ماین شوی یم زه به د رب آواز کومه زه به رب ته لایک کومه زه به د رب سپورټ کومه زه به د رب خبره منمه زه به د رب پیغام بیانوم زه د مخلوق ته د چمچې لګولو والا نه یم هغې وی راشئ تک سزا ورته ورکو دی به سم شي نو شګې یې په ځمکه باندې خورې کړې د عربو ته څوک تللی ګرمي خو یې درته معلومه ده که نه د عربو ګرمي سخته ګرمي ده او شګلنه ځمکه یې ده ځمکه یې شګې یې ګرمې کړې په هغه ګرمه شګه د پاسه باندې د اوس کروټ کې واچولې د هغه سکروټ کو د پاسه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ سملو او بیا یې د ورځې هغه ګرمې شوې ګټې د هغه په سینه باندې کېښودې او بیا پرې د پاسه ودرېدل ورته ویې ای بلاله څه پوزیشن دی د الله د یووالي او د محمد مصطفی د دې رسالت نه اوړې که نه اوړې سیدنا بلال ورته وی الله احد الله احد الله احد الله یکی یو دی الله یکی یو دی الله یکی یو دی علماء د تاریخ ذکر کوي تاریخ د ابن خلدون کې ذکر کوي چې د بلال رضی الله تعالی عنہ د بدن نه دومره وینې روانې شوې چې هغه سکروټ کې هم په هغه وینو باندې مړې شوې د هغه شګو زور هم د سیدنا بلال د بدن په وینو باندې کم شو لیکن سیدنا بلال خپل خبره سیدنا بلال خپل خبره حق آواز ولټاو
بیا دی ووی چې دا خو انفرادي عذاب دی راشه د خلکو مخې ته رسوا او ذلیل کې نو بیا مری کې ورته پړې واچو او د مکې مدینې په کوڅو کې وګرځو او ماشومان ورپسې کړو په کاڼو باندې وویشتو د سیدنا بلال د بدن نه وینې بهیږي لیکن आवाज بیا هم دا دی الله احد الله احد الله یک یو دی الله یک یو دی دا مینه د قرآن زړه ته کوزه شوې وه بلال رضی الله تعالی عنہ باندې الله دوران راوستو د هغه غلامین اخلاص شو لوی مقام ورته الله ورکو په صحابو کې مستقل مؤذن پاتې شو اذان به کولو اور ناشنا اذان به کولو محمد مصطفی به هغه سره ناشنا مینه کوله چې مجلس ته برادر نشو د سیدنا عمر غونده کې خلق به ورته پاسېدل وی زمونږ سیدنا بلال راغی دومره لوی مقام ورته الله ورکو د دې مقام وجه دا وه چې د الله یووالی ومنو د الله په یووالي باندې د هغه کلک ایمان راغی او د رب قرآن دا یې د خپل ژوند یو لویه مشغله وګرځوله نن خو مسلمان تیاره کې ناست دی او بیا هم د الله دین نه زده کوي تا نه څوک په شګو باندې سملوي نه څوک ستا نه وینې وباسي نه څوک تا وجني بیا هم ته د رب کتاب ته نه راځې څه وجه ده تر کمې به د الله د دین نه غافله تختو ای عوامو غیرو په مونږ کې دومره لوی محنتونه وکړل اغیارو دومره زیات سازشونه استعمال کړل چې مسلمان نوجوانان په پبجي گیمونو باندې راواړو مسلمان ماشومان په نیټ او په فیسبوک کې مشغوله کړل د الله د دین نه واړول اور د دنیا محبتونه د عوامو زړه ته دومره وردن نکړل چې عوام د الله دین ته ټیم ورکولو ته تیارو عوام د الله د کتاب زده کولو ته تیارو عوام د الله رب العالمین د پیغام نه ځان خبرولو ته تیارو نن وګوره که په یو ځای کې ډمې راجمع کیږي او خلک ووایي چې د پلانکي دی واده دی اجلاګانې ګډېدو ته راوستي دي هسې د خپې د کېښودو ځای به وي ټول کلی ورزي که نه ورزي کېدای شي بوډاګان هم ورپسې ور رواني لیکن چې کله د الله د کتاب دپاره یو مجلس ولګي بیا چا سره ټیم و چاته بیا لونه دي چاته بیا کارونه دي چاته بیا مصروفیت دي سل خبرې بیا راشي خو بیا د الله دی کتاب ته ټیم مونږ نه ورکو دا د نو کله چې د یو قوم داسې حال شي چې د الله د دین نه لرې شي د دین نه لرې شي او دنیا طرف ته متوجه شي هغه قوم په قرضونو کې مبتلا شي نو نن ټول امت په قرضونو کې مبتلا دی که نه دی کله چې د الله د کتاب نه لرې شي په بیمارو کې مبتلا شي نو د کینسر او د شوګر غونده کې خطرناکې بیماری پکې راووتې که راونه کله چې مسلمان د الله د کتاب نه لرې شي د ده زامن د ده اولاد بېدینه شي او د ده دپاره درد سر جوړ شي نن د هر سړي دپاره د هغه بچی درد سر دی که نه دی پریشانی دا او که نه ده څوک چې د الله د کتاب نه لرې شي نو په دغه ټایم کې د ده په کور کې نفرتونه او جنګونه او پریشانۍ راشي نن په کورونو کې جنګونه او پریشانۍ دي که نه دي چا دا سوچ کړی دی چې د دې علاج څه شی دی د دې علاج دا دی د الله کتاب ته رانږدې شي کوم ځای چې د الله د کتاب درس کیږي خپل پټې خپل کټې خپله زمینداري خپل ارټ هر څه یو طرف ته کا د الله دی کتاب له ځان نه رسوه او چې راشي نو بیا داسې مه کوه چې داسې ناست دی چې ټایم 15 منټه تېرېږي ته بیا ګړی ته ګورې لږ ساعت تېرېږي په تا میږي لګېدلي نه ته د رب خبرې اورې ته د رب کتاب اورې توجه سره کښېنه دا نه چې ته په دې تمه باندې چې کله به ختمیږي یو ځای کې چېرته ختم وشو نو عالم صاحب نه به بیان اوږد شوي نو خلکو مبارکي ورکوله ختم مو مبارک شي ختم مو مبارک شي یو بوډا پکې اواز وکوي د بیان دا ختمېدل مو مبارک شي ځکه هغه وایي چې زه خو وختي راسې تنګ وم او که نه دومره خلک تنګ وي یو ځای کې چېرته عالم تقریر اوږد کړی دی نو ټولو خلکو بس کېړی ترخ کې نیولي دي په مزه مزه ټول وتي دي هغه یو سړی پکې ناست پاتې شوی دی هغه ته وایي د سړي بچی خو ته دا نور خو ټول د خره زامن لاړل هغه ته وایي جي زمام سبا تمام شو خو تا زما به صادر خپې ایښي دي زه د خپل صادر ته ایسار یم که دا صادر د ما له راکړو که نه ما به دوربین کې مونې وینې زه هم پوزې ته راغلی یم
نو که داسې حال وي که نه چې مونږ په دیکه باندې بس راغلی یو چا مجبوره کړي یو راغلی یو په خپله مینه نه پخوا چېرته د ماشومان که مو خیالي د اوبو غاړې ته د کندو کې لامبي نو پوچې ماشومانو ته خو لامبو نه ورځي نو چېرته کې خلک بهر تماشې ته ولاړ دی یو وړوکې اوبو ته پرېوتی دی بس چې وړوکې اوبو ته هر یو بل ته وایي چې دا ماشوم راوچت کې دی رانه مري د اوبو کې هر یو بل ته وایي چې نه راوچته نو یو کس اعلان وکړو که چا دا ماشوم راوچت کو زه ورله 50 روپۍ انعام ورکوم دی کې چې ډب شو یو کس یو بوډا ور ټوپ کو چې راووته نو خلکو وی دله انعام ورکړی بوډا وی انعام سره به بیا ګوري اول مې په دې پوهېږی چې دا دیکه چا راکړه خلکو وی خدای اتیا ځله غر که مونږ وی که ته د ماشوم د بچکولو دپاره وایي نه ماله چا دیکه راکړه نو قسم دی چې مونږ په خپله مینه نه راځو مونږ د چا په دیکه راځو یاره عزیز ولی د وینا یې کړې ده یاره بیا به زما غم خادیله نه راځي راشه ختم دی وینا یې کړې ده لاړ شه الله ګواه دی په داسې خبرو اجر نه ملاویږي اجر خو دې ته وایي تا ته وینا شوې ده او که نه ده شوې د الله د کتاب خبره کیږي د رسول الله وسلم یو وارث یو عالم راغلی دی هغه قرآن او حدیث بیانوي راشه کېنه د خپل وخت قیمتي کا بغیر د وینا راشه او بغیر د لالچ راشه بېشکه چې الله رب العالمین به اجر درکړي خو نن مسلمان په دې قرآن باندې خپل کور سم کا الله ګواه دی ټول عمر به سمي په دې قرآن خپل عقیده سم کا ټول عمر به سمي په دې قرآن خپل عمل سم کا ټول عمر به سمي خپل ماشومان په دې قرآن سم کا او قدیم کچری په قرآنی تربیت د ماشومان سم نه کړو نو په وهلو باندې ماشومان سمیږي او ګوره یاد ساته په دم درودم بیا ماشوم سمیږي چې ته یو ماشوم به ډېر زیات رواني کول بس پلار ته تنگ راغلی دی چې داس په غم اړېدلی یو نو مولا ورته چا یاد کړی چې پلانکي ځای کې مولوي صاحب دی او هغه دم په وړو اچوي بیا واړه ښه وي ده وی چې دا ماشوم ورته بوزم چې دم یې کم ماشوم یې بوته استاد جي ته وی په د دم واچوه هغه ورته وی د کې څه بیماري ده بس وی دی چې چانک کې چې ویني نو په ده باندې میږي لګي چې دا ولې دا چانک ډاک پروت دی وي پورې تیوځي یک شکور کې ډوډۍ ویني بس پورې تیوځي چې دا ولې میږي به وله راشي دې که د چا غوام لاسته وین نه دی وایي چېرې دا ستم لاسته را ولاړه خره چې لږه ټپه شي که پردې ماشوم په لاره روانې دی ته یو څپېړه وباسي چې څه په خندا روان دي چې وجاړي چې نه مور ورته لږ خیال شي نو هغه پې دم مم اچولی دی بس دی روان دی واپسې که چې روان دی ماشوم چې کله یې راوسته خو ده به منډې والې او ټوپونه او یو خوا بل خوا پلار به ورته وي سمچا بیا به هغه رواني ګول خو واپسې که چې روان دی ماشوم ډېر په مزه مزه روان دی چې څه مزل یې کړی دی هغه زوی ورته وایي هیله د سړي بچی شوې دم در باندې اثر وکړو تا خو 15 کاله ماله مازغه خراب کړو د دې مولا دم کې خو ډېر لوی اثر و ورته وایي پلاره دم سره به بیا ګورو خو چې کوم مولا له د دم له بوتلې هم د هغه کیړی مې بخ پوکړي دي په ما غټي دي او ته خدای غره که چې ورته وکتل کم ځای ته چې دم له بوتلې هم د هغه کیړی راپټې کړی وی نو زه درته وایم چې ګورې که ماشوم دی په قرآن او سنت باندې سم نه کو په دمونو باندې سمیږي که ته دم لبوز یا به د استاد کیړی هم بیا راپټوي د ماشومانو د سمیدو علاج هغه د الله کتاب دی خپل ماشومان ایراړ ګرځېدو ته مه پرېږدی ماشومان قرآن او سنت ته راوبلې ماشومانو ته ناظري تعلیم ورکې که ماشومان واړه دي هغې د ناظره زده کړي خپل بچی حفظ ته کېنوي د قرآن ترجمې پې وکړې علمونه پې وکړې صرف د ایکام او د بیکام تعلیمونه پې مه کوئ صرف د فزکس او کیمسټري او بایولوژي خوند وله مه ورکوئ ستا بچی د بهترین ډاکټر ومي خو یو اعلی مسلمان دی ومي ستا بچی د یو ښه انجینیر هم وي خو یو بهترین مسلمان او د اسلام یو ښه ماډل دی هم وي داسې خو دې نه وي چې ستا جنازه وي او هغه د کیکر د ونې لاندې ولاړي هغه له جنازم بیا نه ورځي داسې بچی خو مه لویوه داسې خو مه کوه چې هغه بیا د دین او د اسلام نم نه خبر ماشومانو ته قرآني تعلیم ورکړئ ورنه سبا به دا بچي ستاسو ګریوان نیسي او چې کم استاز ته رالیږئ لږ د هغه استاز هم قدر کوئ د هغه استاز هم احترام کوئ دا قرآن به مو پکارېږي دا قرآن به مو پکارېږي ماشومان چې سکول ته راځي بس ته مخې ته ځوړنده کړي که شاته او چې مدرسې ته راځي سپاره مخې ته نیولي که شاته ماشوم چې سکول ته ځي
نو د بیگ شاته سړن کړی دی اشاره د دې خبرې طرف ته چې د مرګ نه پاس دا علوم شاته پاتې کیږي او چې مدرسې ته روان دی نو قرآن او سپارې مخې ته نیولي دی اشاره د دې خبرې طرف ته چې دا علوم دستانه مخې ته قبر ته روان دي نو خپل ماشومان هغې ته د قرآن تعلیم ورکې خپل ماشومان هغه د علم نه مه محروموئ شیخ د ویسا رحمت الله علیه به فرمایل لیس الیتیم الذی قد مات والده لیس الیتیم الذی قد مات والده هغه یتیم نه دی چې پلار یې مړ شو بل الیتیم یتیم العلم والادب یتیم هغه ماشوم دی چې هغه سره علم نشته یتیم هغه ماشوم دی چې هغه د ادب نه محرومه دی هغه اجره او بیټک نه پیژني هغه د کټ سر او خپې نه پیژني هغه دا شی کار نه کوي که د مشر مخکې کنځل وکړو که د کشر مخکې وکړو که پلار ته جواب وکړو که مور ته جواب وکړو هغه د پلار د مشري ایو سړي ته چا ویلو زامن دې څنګه دي وی ښه دي وی څنګه ژوند د سر تیری وی زامن خو مې درې زامن دي یو زمانه مشر دی وی هغه بل مې همزولی دی بل رانه کشر دی وی دا څنګه زویم لا مشر کیدی شي او که نو یا زما واده کې ګډېدو وی دا څنګه وی هغه داسې چې یو زمانه مشر دی هغه داسې دی وی هغه ماته وی چې پلاره پاسه وی چې ورته م ولې وای چې هغه غویان وکړي دي ورشه هلته ګډ وکړه چې ګډ وکړم وي بیا راته وایي چې ورشه یو یې اوسه او پټي کې ګوډ وکړه که نه وي چې ګوډ وکړم وي بیا راته وایي چې د بچکچ غم د سر نشته ته دې تماکو کې را بچکچ نه ویني که د ټیم چشمې دی چوري دي که سترګې دې په بډه والي دي خو دا بچکچ مات کړه که نه نو وي بیا چې کم دی نو بچکچ مات کړم وی بیا را چې راشم وي بیا راته وایي چې پلانکي ځای ته غم له لاړ شه نو بیا ما ته کارونه ښیي نو وي دا زوی رانه مشر دی وی خدا غواګي چې مشر دی وی بل وی بل مې همزولی دی وی هغه څنګه وي چې زه کله غنم ریبم دیم لور راولي را پسې را رواني او چې کم دی نو زه سکار کوم نو بس دیم را سره لګیا یو ځای را سره کار کوي نو وی دا مې همزولی دی چې زه څه کومه دی کوي چې زه ډډه ولګم ستړی شمه بوډا یم کمزوری یم نو وی دی ځواني خو دیم ښه مزېدار څادر سر ته کیدي اوده شي په پوله وی دا کم چې دنه کشر دی دا څنګه دی وای بس دته ما کار خولی دی زه ورته وایم چې داسې وکړه او داسې وکړه او داسې وکړه نو وي دی هغسې کوي نو وي بس دکه مې زامن دي سره نه مشران دي څه مې همزوري دي او څه کشران دي نو که دنیاوي تعلیم ورته ښی او قرآن ورته نه ښی او دین ورته نه ښی نو بیا به د نه څه همزولي او څه به د نه مشراني دې وجې نه خپلو بچو ته سکول تعلیم هم ورکې مدرسې ته چې رالیږي داسې مه رالیږه چې پوزه یې د خولې نه کته را بهیږي په خبره باندې پوه شوې او داسې مه رالیږه چې سترګې سخاوي سر یې سخاوي کپړې یې سخاوي نه ښکلې چې څنګه سکول د سنبال لیږي دغسې پاک ساکې راولېږه او موږ څه کوو د مدرسې د جومات ورکې به ودرېږه استاد جي دا زما اړوکی دی هغه ځای به چې د سپاره پرته وي دا وله ورکه نو اول هم چې د یو زوی به سپاره وګوري که یې ورته ووایي چې دا سپاره مې درکړه او 10 روپۍ به بیا راړې نو بس هغه سپاره په بډه ووایي بیا کال کې هغه مدرسې ته نه راځي دا زمونږ دین سره مینه ده نو دا واړه خامخا په دین کې کمزوري پاتې کېږي نه میاشت پسې استاز نه تپوس کوه استاز دا ماشوم مې راځي که نه راځي لږ رجسټر یې راته وښایه نن سبا خو آسان کار دی په وټسپ ورته وایه چې حاضرۍ یې راته را وټسپ کا خو څه کړاو خو کوه که نه د خپلو بچو نه ځان خبروه د هغوی په تعلیم باندې نظر ساته د هغوی په علم باندې نظر ساته او خپله هم د قرآن او د سنت تابعدار شه ټوله زندگی د الله د کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق تیره کا غم کې د رسول الله سنت ژوندي کا په غم کې دا بدعات مه کوه چې دا د جمعې شپې خیرات دی دا د اومې شپې خیرات دی او دا یې څلوېښتي ده او دا یې کلیزه ده د 3 ورځو نه پس اسلام کې غم کول حرام دي هغه چاته چا چې یو ځل غم کړي هغه ته د 3 ورځو نه پس تعزیت کول څه دي ناجایز دي حرام دي او مونږ خلک په اختر کې دوباره کټون رابار کې که رابار نه کړي دا دوباره غم تازه کولو ته کم ضرورت دی اختر خوشحالي وه په دې کې ته دا مړي ولې رایادې دا د اسلام خلاف طریقه ده دارنګې چې کم دی لړمي الواګانې کول مړو پسې مقبرو کې صابونونه تقسیمول دا ټولې هغه طریقې دي چې دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه ثابتو نه دي کم کار چې د صحابه او د الله او د الله د رسول نه ثابت دې ته بدعت وایي او بدعت
بارک محمد رسول الله فرمای کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده، و کل ضلالت فی النار، هر گمراهی والا سړی به په اور کی. چې د بدعت د وجې ته جهنم اور ته ځې، خو مه کوه بدعت کنه. کله کله مونږ وایو یره ولې دا بد کار دی، نو ښه کار او بد کار پورې خبره نه ده. د سارې څو رکعته فرض دي؟ فرض څو رکعته دي؟ دا نور شاته کسان آواز نه کوي، ګورګوشتو هندوان خو نه الله بندگانو آواز خو کوی که نه. سارې څو رکعته فرض دي؟ 2 رکعته فرض. که یو سړی 4 رکعته فرض وکړي نو دی پکې کنزل نه کوي، دا بد کار دی که ښه کار دی؟ 4 رکعته کول خو عقلي طور ښه کار دی، لیکن الله به قبلی کا عذاب بدر کوي. نو که ته ووایې چې ولې ما بد کار وکړو، بد کار دی نه دی کړی، خو د رسول الله د راوړل شوي دین خلاف دی وکړو. د اختر مونځ مو خو چېرته کړی دی که نه؟ یاد دي د تېر کال بانک مو ورته ویلی و، نو بانک ښه شی دی که بد شی دی؟ ښه شی دی. نو اختر مونځ کې ولې نه وایي؟ په خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې؟ قرآن ویل ښه کار دی که بد کار دی؟ روکو کې ولې قرآن نه وی؟ سجدې له چې لړ شي ولې قرآن نه وی؟ اتحیاتو له چې لړ شي ولې قرآن نه وی؟ دا خو ښه کار دی. خبر د ښه کار او د بد کار نه ده، خبر د اتباع ده. هغه څه به کوو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب دا د عام منځونه به په جمعات کې کول، خو د اختر منځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلاو ځای کې کول، په عیدګاه کې. نن مولان په دې خبره باندې سر غوږونه راټیټ کړي، نه بس جمعتونه. حالان کې ټولو فتاوو لیکلي دي، د دیوبند ټیکداران دي هم ووري، کفایت المفتی، فتاوا رحیمیه، فتاوا دارالعلوم دیوبند، فتاوا رحیمیه او فتاوا مفتی محمود او فتاوا محمودیه، دې درې واړو خدا صفا لیکلي دي. امداد الفتاوی هم لیکلي دي چې اختر مونځ په جمعات کې کول خلاف سنت دي. مونږ ټول د اختر مونځ جمعات کې کوو که عیدګاه کې کوو؟ ستاسو نه خو نه یم خبر، زمونږ علاقو کې خو چې مولانو ته دا ټیکي ووایه ته په رب یقین وکړه لکه چې بس ډېر بد ګڼي په دې بعضې حق وایلو زمونږ مولان. الله بندگانو د امت ته قرآن او حدیث او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منځ کې اتفاق او اتحاد ته اشاره کړې ده. دا په کلاو عیدګاه کې وکړه چې ډېر مسلمانان راجمع شي او د دې روب او د دې طاقت کافرو ته ښکاره شي او د دې حوصلې ښې شي. نو دا کلاو میدان کې د اختر منځ وکړه. د اختر منځ دا په عیدګاه کې دی، دا په جومات کې نه دی. داسې څومره خبرې دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف کوو. الله دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي. ورونو کامیابی مو دې کې ده چې په دې لغوند کې ژوند کې د الله تابعداري وکړو، د الله د حبیب تابعداري وکړو. یاد ساتئ امام غزالی رحمت الله علیه یو ډېر ناشنا نصیحت کړی دی، ډېر د کار نصیحت یې کړی دی. هغه وایي ای انسانه، د راحت د تکلیف د وجې نه او د ګرانوالي د وجې نه نیکي مه پرېږده. د ګرانوالي او د تکلیف د وجې نه نیکي مه پرېږده، ځکه تکلیف ختم شي خو نیکی ختمیږي نه. سحر منځ دی، په دې هر سړی پوهېږي چې یخه یخني ده نو بلستن له پونده ورکه او رایې کاږه، لیکن بل خوا د الله حکم دی چې منځ له پاسه. نو د تکلیف د وجې نه نیکي مه پرېږده. تکلیف ختم شي نیکي نه ختمیږي، دا نیکي به د جنت ته وردن نه کوي. او بیا یو ناشنا خبره کوي، وایي د لذت او د مزې د وجې ګناه مه کوه. لذت ختم شي ګناه نه ختمیږي. دا لذت خود زنا، لذت د دروغ، لذت د غیبت لګساتو ختم شو، ګناه به دې روان کړي، دا ګناه به د جهنم ته ورسي. نو د لذت د وجې نه ګناه مه کوه اور د تکلیف د وجې نه نیکي مه پرېږده. ورونو د قرآن او حدیث ته رانږدې شئ، د علماو ته رانږدې شئ، دا قرآن زده کې خپل غمونه او خپل خاده د الله د کتاب د احکاماتو مطابق کې. کله چې تاسو قرآن او حدیث باندې عمل کوئ، تاسو د الله او د الله د رسول تابعداري کوئ، د صحابو په نقش و قدم باندې روانېږئ، مال به درته الله ناشنا درکوي، اولاد به درته الله رب العالمین نیک عمل لویوي، د کور د پریشانو د تاڼو تحصیلونو نه به الله ساتي. دا نن چې څه ډبیږو، څه خرابېږو، څه غرق یو، د دې د وجې یو چې یو خو د الله تابعدار نه یو، بل د الله د دین تابعدار نه یو، بل مو اولاد له تربیت نه کړي. کومه غوا چې پی بس کی او پی نه کوي
هغه غواله خلک کساب سره خبره کوي کنه کوي نو کم د الله بندگان چې د الله حکم منل پری دي الله به ذلیل کوي کنه به ذلیل کوي الله رب العالمین د اول مال را پسې تاسو له عمل کولو توفیق راکړي څه خاص خبره